ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستكون فتن. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. وفي رواية قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: السيف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزتمند حاضرین ورونو، منږ او تاسو د خپل محترم مکرم محبوب استاد دلچسپ انداز سره بیان واورید. الله رب العزت دې د هغوی عمر او صحت کې برکت واچوي او الله رب العزت دې دا سورې زمون په سرونو باندې تعدیر لري.
یقینی خبره ده چې د هغې بیان نه وروستو بیان کول نه کوونکي له مزه ورکوي او نه به اورېدونکو له مزه ورکي. خو د ملګرو د خواهش مطابق یو څو خبرې د قرآن او د سنت عرض کوم. الله دې په ما او تاسو له توفیق د عمل راکړي. دنیا ټوله د الله رب العزت پیدایش ته. ټول عالم چې زمونږ او ستاسو نظر لسرازي او کسو زمونږ او ستاسو نظر لنرازي، نو دا ټول د الله رب العزت پیدایش ته. مخلوق د الله رب العزت دی او الله رب العزت د دې ټولو څیزونو خالق دی. او دا هم زمونږ او ستاسو په ذهنونو کې یو مسلم حقیقت دی چې یو ماشین جوړونکی د هغې ماشین په چلولو باندې ښه پوهېږي. چا چې کوم ماشینري تیاره کړي او کومې کارخانې چې ماشینري جوړه کړي، نو د هغې کارخانې والا هدایات د هغې د چلولو سره راځي. که چېرته هغه ماشینري په هغه هدایاتو نه چلیږي، نو کېدی شي د هغې نه فایده د سره حاصله نشي، او که حاصله شي نو ډېره زیاته کمه وي. او چې په هدایاتو استعمال شي نو فایده به زیاته ومي او تعدیر به ومي. دا عالم د الله رب العزت پیدایش دی. د دې د چلولو لپاره الله رب العزت هدایات را لېږلي دي. اگر چې د هدایاتو صورت بدلی، کله په یو طریقه راتلل، کله د پیغمبر وحی وه، کله پیغمبر سره صحیفه وه، کله پیغمبر سره توراتو، کله پیغمبر سره انجیلو، او کله پیغمبر سره زبورو. خدا د دې عالم د چلولو لپاره هدایات وخت په وخت الله رب العزت را لېږل. بلکې چې کله آدم علیه السلام د مهمانخانې نه را رخصتو، د دار اکرام نه را رخصتو دار امتحان ته، میلمستیا ختم شوه او د امتحان کور ته را رخصتو. هغه ته هدایاتو کې دا ویلو چې فإما یأتینکم منی هدی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چې زما د طرفه به هدایات درځي، په هدایاتو چلیدونکي به کامیابی، او چې به هدایاتو نه چلیدل نو هغه به ناکامي.
د آدم علیه السلام سره برغ ارشاد جاری کړو چې تاسو تبا زما د طرفه هدایات درځي. هغه هدایات وخت په وخت راتلل داغي او سلسله په قران مجید باندې ختم شو. داغي هدایات او اخیری کړای هغه قران مجیدو تورات په دنیا او انجیل په دنیا او زبور په دنیا او کې دیشي صحیفې په دنیا وی خو هدایات مکمل نو. د ژوند تیرولو هدایات مکمل نو. چې کله قرآن راغی او قرآن اختتام ته ورسید نو دین کامل شو، هدایات کامل شو او هدایات پورا شو. او هغه الله رب العزت په اخیری ورځ د قرآن باندې اعلان کړي او دا اعلان ټول دنیا ته اوري. ځکه مرکزی ځای کې اعلان چې وشي نو هغه ټول خلق واوري. مرکزی ځای دی، د مرکزی شخصیت د خلینه یو आवाज کیږي. بیت الله شریف دی، د عرفات ډیرای ده، دنیا حج لاړ شي، د دنیا د هر ګوټ نه خلق لاړ شي. دا غي په مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو اعلان کیږي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه اعلان خلکو ته اوري. وہی راځي د طرفه د اسمان نه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد د مهربان بادشاہ ذکر کوي. الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، ونن وقتی کلا چې د قرآن وحی سر ته ورسېدله، کلا چې د قرآن مجید نزول د احکامو لحاظ سر ته ورسېد نو الیوم اکملت لکم دینکم، ونن می ستاسو ته د ژوند د تیرولو هدایات پورا کړل. واتممت علیکم نعمتی، تاسو باندې می چې کوم خپل احسان او هغه احسان می در باندې پورا کړ. ورضیت لکم الاسلام دینا، او خوښ می کو تاسو له اسلام د ژوند تیرولو طریقه چې تاسو به په دې طریقه د اسلام باندې په دې طریقه د قرآن باندې ژوند تیروي. که قرآن نه اخوا شوي د اسلام نه اخوا شوي نو نوم هغه عبادت قبول دی او نوم هغه عقیده قبول ده چې د قرآن او د اسلام خلاف وام نو نه عقیده الله ته قبول ده او نه هغه عمل الله ته قبول دی. ومن يبتغي غير الاسلام دينا، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله ویچا چې ولټو د اسلام نه علاوه بل یو طریقه د ژوند تیرولو
چې زه د اسلام نه علاوه په یو بله طریقه باندې خپله زندگی جوړوم، پرېږده په اسلام باندې مې زندگی نه برابریږي. دا یو تنگ دین دی، په دې کې تنگ نظری ده. دا یو بی حقوقو دین دی، په دې کې د زنانو حقوق نشته. دا یو تنگ نظری ده، دې کې انتها پسندی ده. دې کې شکماری ده، په خلکو باندې ډاکا چولی. دې کې د انسانیت سره همدردي نشته. دې کې په انسان باندې ټوپک او تور اوچتولی. نو چې چا دا ویل چې یاره د اسلام دا طریقه مې خوښه نه ده، ومن یبتغي غیر الاسلام دینا، نو چا چې ولټوله د اسلام نه علاوه یو بله طریقه د ژوند تیرولو، فلن يقبل منه، نو چرې به دا د هغه نه قبوله نشي. ویوازې قبلېدلنا وهو فی الآخرة من الخاسرین، الټه دا دی په آخرت کې د پورا تاوانیانو نه دی. تاوان یې وموکو، ولې طریقه د ژوند نه علاوه بله ولټوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من احدث فی امرنا ما لیس منه، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. چاچی زمنگا پدی طریقہ کی، پدی دین کی او پدی اسلام کی او نوی کار راویستا، چیارا دا طریقہ میں دا کار میں پدی طریقہ خوخ نوے، بلکہ یو بلا طریقہ دا دید پار راو باسم، نو فلن یقبل منه فهو رد، نو اغا پاغا سڑی بانے واپس ارتاو شویدا. نبی علیہ السلام وی دا پاغا ارتاو کا، دا طریقہ زمنگ پکار ندا. ددی وجنا عالمان فرمائی چې زمنګ دین پورا دی، زمنګ دین پورا دی، فلا نحتاج فی تکمیله الى امر خارج من القرآن والسنة. منگا جتمن نیو، زمنگا ضرورت نشتا په خپل دین کې د قرآن او سنت نه علاوه یو بارای سیستا. ہاں کہ یو بارای سیس د قرآن او سنت وضاحتو کی نو جدا ده. د قرآن او سنت وضاحتو کی لکه فقه شوا چې د ځان نو نوئی، خو د قرآن او سنت وضاحتو کی نو منظور ده. خو که د قرآن او سنت نه خلاف یو خبره ای نو زمونږ ورته ضرورت نشته. الله رب العزت قرآن را لېږلو سره هدایات د ژوند مکمل کړل، چې ستاسو د ژوند د تیرولو هدایات، ستاسو د ژوند د تیرولو طریقه کامله شوه. نو الیوم اکملت لکم دینکم، نن می پورا کړ تاسو ته ستاسو د ژوند تیرولو طریقه. دینکم، ستاسو د ژوند تیرولو طریقه. زمون امیانو ذهن کې، عوام ذهنونو زمون کې د دین دایره ډیره لنډه وي. مونږ چې وایو فلان کې دینداره دی، زمونږ ذهنونو کې بس دا ده چې دیندارۍ مطلب دا چې 15 وخته مونځ کوي او روژه هم نه وي. دې ته مونږ او تاسو دینداره وایو. زمونږ په نظر کې دا دین یوازې 15 وخته مونځ دی. زمونږ په نظر کې دا دین یوازې روژه او زکات دی. نرونو داسې نه ده. دین یو ډېره لویه خېټه لري، دین یو ډېر لوی وضاحت لري. دین یوازې عقیده نه ده، دین یوازې مونځ نه دی،
دین یوازې روژه نه ده. د دین تپوس وکړه، عالمان د دین څه وضاحت کوي، قرآن د دین څه وضاحت کوي، نو معلومات به درته وشي چې یاره دا دین څه څیز دی او دا څه بلا ده. اسرونو که دا دین یوازې مونځ او روژه شي، نو فرعون مونځ او روژه کولی نه کول. مونځ او روژه د فرعون نو، او په دین باندې ډیر زیات خفه دی، ډیر خفه دی. خلکو ته یو اعلان کوي، قال فرعون ذروني اقتل موسى، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون وی وما پریدی ز موسیٰ وجنم، اندر سڑی نا خدا کنا، وی ذرونی اقتل موسیٰ، پری مگدی وجنم موسیٰ. ایچا ترلیو خو چې نه پیژنې نو وایي چې دله سړی نه پیژنې نو په سر باندې بېتاري. نو دا چې داسې خبرې کوي نو معلومات کېږي. نو وی قال فرعون ذروني اقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم، زه یریږم چې دی ستاسو دین بدلوي، یریږم چې ستاسو دین بدلوي. دا وګوره په دین دومره خفه دی. او بل طرف ته ګوره، او ان یظهر فی الارض الفساد، او بل دا ده چې دی یریږم چې دی ښکاره کوي په ځمکه کې فساد. دا د دنیا سیاست دی. د وخت نه یې راواخلم او د اوس نه یې راواخلم، دنیا سیاست تقریبا یو شانت دی. عالمان فرمایي چې پکار دی چې سړی د قرآن د خپل دور سره ولګوي، دور سره ولګاو. عمر رضی الله تعالی عنہ به فرمایل کہ ان بنی اسرائیل قد مضوا وانتم تونون یا امت محمد. ان بنی اسرائیل قد مضوا، وخلقوا بنی اسرائیل لاړل ختم شو، وانتم تونون یا امت محمد. اوس دا د بنی اسرائیلو دا خبرې کیږي نو اوس تاسو ته وایي، اوس په ځان باندې راړوه چې اسنه هغه خوی ما کې پیدا شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لتتبعن سنن من قبلكم حذو النال بالنال وذراعا بذراع وشبرا بشبر وباء بباء حتى لو دخل احدهم جوهر ضب لدخلتموه. تاسو با د نور خلقو د تیرو خلقو په پل باندې پلک دی، دا غي په قدم باندې با قدم گئی، تر دې کړه غي نه یو سړی د سمساری سړی ته د نشه نو تاسو به هم دنه کیږي. هغه سیاست او دا به یو شانتی. فرعون سیاسی ذهن والو چې کله یو عالم، حق پرست عالم، د قرآن عالم او خیرخواه د قوم او د وطن عالم یو مسئله شروع کی چاہی که د قوم هم خیرخواهی او پاغی که د عوام هم خیرخواهی او پاغی که د وطن سلامتی، خو پاغی که د حکومتی ډلې نقصانی، برسر اقتدار ډلې نقصانی، نو هغوی به هغه قدم اوچتوي کم چې فرعون اوچت کړی و. فرعون چې قدم اوچتو د موسی علیہ السلام خلاف، نو فرعون مخامخ دو قسمه خلقو، یو عالمانو په نوم مولیانو،
دینی طبقه خلق چې دینی ذهن لرو، او دویم هغه خلقو چې هغه سیاسی نظر لرو. فرعون کوشش کوي چې موسی علیہ السلام د دواړو په ذهن کې بدنام کړي. نو دین والا خلقو ته دین مخکې کو چې انی اخاف ان یبدل دینکم، وخلقو وملیانو وپیرانو را پاسی دا سړی ګوره ستاسو دین خرابوي. نو دې برابر سر اقتدار طبقه ته وي، سیاسی نظر والا ته وي، او ایظهر فی الارض الفساد، دې ګوره دشګردی په ملک خورای، دا دشګردی خورای او دې انتها پسندی خورای. دې خلق زړی زمانه تبوزی، خلق کم ځای ته ورسېدل، هغه ذهن او نننې ذهن راوالا. نو ټیک د نوم به بدلی، جبه به بدلی، وتواصوا به بل هم قوم طاغون تشابهت قلوبهم. ذهنونه په کفر کې یو شان دي. ته به وایي چې یو بل ته پاتې کړې ده خبره چې دا به وایي، ګورې دا به وایي، او قرآن وایي پاتې کړې نه ده. بل هم قوم طاغون، دا یو سپي مچان دي. نو دا دغه شان سرکشه ذهن والی داسې، دا هغوی ټولو ذهني اتفاقي په دې باندې. اوس فرعون د دین ټکی ذکر کړی دی. نو د فرعون د دین نه څه مرادو چې هغه وایي یریږم چې دین بدلوي. ورونو دین وایي مکمل طریقې د ژوند تېرولو ته. فرعون ورته وایي انی اخاف ان یبدل دینکم، یریږم ستاسو د ژوند طریقه بدلوي، تاسو په یو طریقه د ژوند باندې روان یئ. ما یو قانون جوړ کړی، یو طریقه می جوړه کړې ده، یو اسمبلی می جوړه کړې ده، یو سینټ می جوړ کړی دی، منګه څه دفعات پاس کړي دي، څه تعزیرات. نو انی اخاف ان یبدل دینکم، د دې موسی دا اراده ده چې د ستاسو دا طریقه د ژوند بدله کی، او تاسو ته وایي چې زما ومنئ، ما پسې راشئ. نو خلکو ګوره واورئ ما علمت لکم من اله غیری، ما علمت لکم من اله غیری. او موسی علیہ السلام ته وایي لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین. د فرعون د اله نه څه مرادو؟ موسی علیہ السلام کم فرعون له حاجت وړو، او کم که زمانه دی الهوا اله اونیو، اله وی کړي اونیو. فرعون د اله نه څه مرادو؟ او بل ځای فرعون وی وانا ربکم الاعلی، زیما ستاسو رب. ورونو دا د هغه خلکو ټولو عقیده وه چې فرعون موږ له ډوډۍ نه راکوي، ډوډۍ ورکوونکی الله دی. د هغه خلکو دا عقیده وه چې فرعون خالق نه دی، خالق څوک دی؟ الله دی. د هغې خلکو دا عقیده وه چې فرعون زموږ مالک نه دی، مالک څوک دی؟ الله دی. د هغې دا عقیده وه چې ژوند او مرګ راوستونکی الله دی، دا نه دی دا فرعون. نو څنګه ورته وایي چې ما علمت لکم من اله غیری؟ خود فرعون د اله او د رب یوه معنا اخسته، هغه دا وه چې زه یما چیف اګزیکټیو، زما په دستخط باندې د پاسه بل دستخط چلیږي نه، زه چې فیصله وکم نو دا فیصله به حرف آخري، په دې فیصله باندې زه چې یو بیل پاس کم، نو هغه بیا څوک رد کولی نشي، خوا که حزب اختلاف کې ډېر ووټونه ولینه وي. په دې خبرو پوهېږي که داسې دي چې څنګه چل دی؟ وایي ما علمت لکم من اله غیري،
انا ربکم الاعلی زیما ستاسو آخرانی چیف اگزیکٹیو رب رو ستوئی منگ رب دومره پیجندل چې سړي له ډوډۍ ورکوي نو موږ وایو رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو پالون کې پالنه کوي خیلوم پای ورکوي کټیلوم پای ورکوي مالوم ډوډۍ راکوي خرلوم واخه او بوتاو ورکوي میخلوم واخه ورکوي او وانډه او بوسوله ورکوي رونو منگا رب دومره پیجندل دی حالانکه رب دومره دا معنا نه یوازې رب یو ډیر لوی سیزو رب ویل کېږي پوره تربیت کوونکي ته چې هغه سړي پوره تربیت کوي فرعون وی زه ستاسو پوره تربیت کوم ستاسو د ژوند پوره کار لرم او چې د چا په طریقه باندې سړی تیریږي او دا هغه د حکم د لاندې ژوند تیری نو هغه ته رب وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یو غزا کې جنگ اوازن کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګیاو ملګری راغونډول ملګری لږ سات له خواري شیو یا خوار کړی شیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با आवाज کو هلم الیہ یا اصحاب سورۃ البقرہ ول سورۃ بقرہ ملګرو ما خواله راشي انا النبی لا کذب انا زرشتینه پیغمبر ما زو ګوره درو جن ما او پیغمبر میدان پریک دینا نو زه میدان پریدم نا نبی علیہ السلام دا آوازونه کوي یو مشرکم جنگ لراغلو د نبی علیہ السلام سره ملګرتیا کې صفوانی نومو هغه هم راغلو په هغه جنگ کې او د نبی علیہ السلام تر تبری تریو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ رستو مسلمان شوی هغه ابو سفیان هغه رز باندې نو مسلمو سهار مسلمان شو ماسپخین جنگ لراغلیو لا ایمان ډیر ځین ته کوڅه نو خو جذباتي غونتی ایمانو نو هغه وی چې یاره درواره جادو می جوړ ښکارا شو ملګری ته و تختیدل میدان کې आवाज پاتې شو معلومیږي سړی جادوګرو دا خبره د خلینا او خطلا هغه مشرک ورته ډیر عجیبه خبره وکړه مشرک ورته وایي بیفی کل کیس وخلکی دی کانی مات شدا سمو آیا لأن يربني رجل من قريش احب الی من ان يربني رجل من هوازن زما دا خوغه دا چې قریشو دی یو سړی د تربیت د لاندې ما یربني رب دې کنه چې زه د قریشو دی یو سړی د قانون د لاندې ژوند تیروم نو دا می تبری د خیر دی چې د خاندان د سړی د قانون د لاندې خدا مې نه د خوغه چې د غیر سړی غلام ما نو کله نبی علیہ السلام غلام نو خیر دی هغه صفوان و امام وقتلا تل دیلم چې مایده بس ټیم واجنم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته قتل نو د سترګې بدلې وي نبی علیہ السلام ورته وی بوډا سه اراده لري بس دا خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دعا وکړه ای الله دله د خیر فیصله وکړي په دې یو نره خبره باندې سړی فورن بدل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لاس باندې ایمان راړو نبی علیہ السلام ته وی اوس یو منټ مخکې په ټوله دنیا کې زما څه بدې شوې او اوس یو منټ بعد زما په ټوله دنیا کې ته خوښې او اوس حکم کوا ستا حکم او زما سره تیار دی هغه سویلو وی تربیت چې د چا د لاندې سړی وخت تیری
نو هغه ته رب ویل کیږي. نو فرعون وی تاسو زما د تربیت د لاندې، زما د تربیت د لاندې، حالانکه داسې نه ده. موسی علیہ السلام وی نه، زه تاسو ته رب خیم، رب تاسو رب نه دی پیژندلی. موسی علیہ السلام ورته د رب تشریح کوي. هغه ورته وایي، فرعون ورته وایي قال وما ربكما یا موسی، اے موسی ستاسو رب څه صفت لري؟ موسی علیہ السلام ورته فرمایي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، زما رب هغه ذات ته چې هر یو څیز پیدا کړی نو بیا ورته د ژوند تیرولو لار ښودلې ده. رب هغه ذاتي چې د ژوند تیرولو په لار باندې هم روان شي. یوازې دا نه چې د هغه ډوډۍ وخوري نو بس زما الله رب دی، نه چې هغه کوم قانون را لېږلی دی، کومه طریقه یې د ژوند تیرولو را لېږلې ده نو هغه به هم ځان سره خپلوي. که هغه دې خپله نه کړه نو څاروي، خر او تا کې فرق نشته. قرآن صفا وایي نو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. قرآن صفاوی دا چې د قرآن نه فائدہ وانخلي، دا چې د دین نه فائدہ وانخلي نو دا څاروي دي، څاروي دي، ډنګر دي، ډنګر، دا څلور خپیز دي، اسې د ناچارۍ نه په دوه پو ګرځي، اسې د ناچارۍ نه بې لکۍ ګرځي، نګینې یوه لویه لکۍ وله په کار وه. اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکې دی د هغې نه هم بدتر دي. ولې که څارو د الله نافرماني تابعداري ونه کړه نو نافرماني خو ونه کړه که نه. نورونو تربیت یوازې په ډوډۍ کې نه دی، یوازې اوبو کې نه دی. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب مې هغه ذات چې هغه پیدا کړی هر یو څیز، نو چې پیدا کو نو طریقه د ژوند تیرولو یې وښودله. نورونو موږ ټول مخلوق د چا یو؟ د الله. نو د ژوند طریقه به هم د چا یي؟ الله. الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر، خبردار خلقا پیدائش د الله. نو چې پیدائش د الله دی نو فیصله به هم د الله یي، فیصله به هم د الله یي. نو دین رونو ویل کېږي د ژوند مکملې طریقې ته، مکملې طریقې ته د ژوند هغې ته ویل کېږي دین. یوازې دین مونځ نه دی، یوازې روژه نه ده، مکمله طریقه د ژوند هغې ته ویل کېږي دین. او دا سورت انعام د دې دین ډېر ښه وضاحت کوي. په دې یو څو آیاتونو کې د دین قرآن ډېر ښکلی وضاحت کوي. نبی علیہ السلام ته الله وایي یو څو اعلانات وکړه او عام اعلانات وکړه. څو اعلانونه نبی علیہ السلام کوي. ويقول انني هداني ربي الى صراط مستقيم، وای شابه د خلکو ته دا اعلان وکړه چې انني هداني ربي الى صراط مستقيم، چې مزه رب کلک کړی ما په یو نیغه لار باندې، صراط مستقیم باندې کلک کړی ما. صراط مستقیم څه څیز دی؟ صراط مستقیم دا قرآن خی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. ودا قرآن چې دی دا قرآن نو دا دی د رب نیغه لار ده، نو په دې پسې ورو لګا. فَاتَّبِعُوهُ، نو په دې پسې روان شه. دا صراط مستقیم درونو. صراط مستقیم هغه لار ته وایي چې نیغه الله ته رسېدلي.
نیغه الله ته رسیدلی او ورونو قرآن یو داسې لار ده چې دا نیغه الله ته رسیدلی ده، نیغه الله ته رسیدلی ده. د دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وایي وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تدا خلق بلی نیغی لاری تا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یقینا تبلی دا خلق نیغی لاری تا کم نیغ لار دا صراط اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. واللار دا الله چې ځمکه او اسمان د هغه په لاس کې پراته دي، د هغه په اختیار کې دي، نو هغه ذات ته بلې. نو قرآن د الله نیغه لار ده او نبی علیہ السلام خلق قرآن ته رابلل او دا قرآن د دنیا د نجات هم ده او د آخرت د نجات هم ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ ناست دی، صحابو ته درس کوي، صحابو ته خبرې کوي، ورته فرمایي اما انها ستكون فتن. خبردار ویښ شئ ویښ شئ ویښ شئ. صحابو ته وایي خبردار ویښ شئ ویښ شئ، فتنې برازي فتنې برازي، ډېر فتنې برازي. قالوا ما المخرج منها یا رسول الله. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې فتنو نه بخلاصيږو څنګه به خلاصيږو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی قال کتاب الله. که فتنو نه خلاصيږي نو په قرآن بخلاصيږي. څه مطلب؟ مصیبت در باندې راغله سورۃ یاسین ختم وکړه په دې بخلاصيږي. مصیبت در باندې راغله تغابن ختم وکړه. ورونو د ثواب نه قرآن خالی نه دی. ثواب جدا چیز دی، مقصد جدا چیز دی. د قرآن مقصد ثواب نه دی. قرآن را لېږلی الله ثوابونو له نه دی، دا ثواب خو سره ضمن کې راغلی. دا خو د الله خبرې دي او د الله خبرو کې خود به خود ثوابي. ثواب پکې دی خو مقصد د قرآن ثواب نه دی. نو چې تیاری لري کېږي، فتنې لري کېږي، نو هغه په ختمونو نه لري کېږي. فتنې چې لري کېږي نو دا قرآن براواله او د فتنې علاج به پکې وګوري. دا قرآن براواله نو د فتنې علاج به وګوري. شرک فتنه ده، بدعت فتنه ده، رفس فتنه ده، بریلیتوب فتنه ده، بهایتوب فتنه ده. دا ټول سيزونه فتنې دي. علاج ګوري نو راځه قرآن له. د فتنو نه ځان خلاصای نو په قرآن به خلاصيږي. مطلب یو طرف ته فتنه ده او بل طرف ته د قرآن حکم دی. نو د قرآن حکم اونیوا د فتنې نه به بچ شي، د فتنې نه به بچ شي. دا مطلب دی، دا نه چې په ختمونو به خلاصيږي. قالوا مخرجوا منها یا رسول الله. دې وجه امام ابن قیم رحمه الله فرمایي من كان يرغب في النجاة فما له، من كان يرغب في النجاة فما له سوى سنة المصطفى فيما أتى. فاتبع القرآن، فاتبع كتاب الله والسنن التي أتى رسول الله الأمين المصطفى، فذاك سبيل مستقيم وغيره سبل الغاية والضلالة والردى. سبل الغاية والضلالة والردى. دا قرآن نی غلار دا نوری دا گمراہ او دا خطا لاری دی. نو چه خلاصی گی دا فتنو دا مصیبتونو نا نو پا قرآن نیولو باندی بخلاصی گی. دی وجنا اللہ موی پرا صاحبان دی
واعتصموا بحبل الله منګولو لګوي مطلب دا دی اټکل په یو څیز نه بکلک نیوي نو اصل له عصمت نه عصمت خو بچاو ته ویل کیږي لا عاصم اليوم من امر الله نو واعتصموا بحبل الله ځانو ساتئ د ټولو فتنو نه د الله په کتاب باندې د الله کتاب برالی نو د فتنو نه به بچ کیږي خدا هغه چاته پته لګي چې چا قرآن سره واسطه راغلي چا قرآن سره واسطه راغلي د استادانو نه قرآن اورېدلی او د قرآن والو نه قرآن اورېدلی د قرآن والو نه قرآن اورېدلی چې داسې ني نو هغه ته چې د قرآن آیات وایي چوپ په دې موږ نه پوهېږو زمونږ اکابر اولې په قرآن نه پوهېدل هم اکابر کې اند مقلد ہے دا غي د خلینه دا الفاظ دي د قرآن مقابله کی وئی هم اکابر کې اند مقلد ہے مونږ د اکابرین وړاندې مقلدان یو چې هغه سوی مونږ ورپسې روان یو چې سوی نو ورپسې روان یو دا دته د قرآن مزه لګېدلې نه ده قرآن نه دی خبر نه دی کله د قرآن د حقیقت نه خبر شوی نو دا به بل چا خبره دې سره نه برابروله د بل چا خبره به نه برابروله خو اصل کې دا ده نه دی سړی ووایي او سرمنو خرڅون کې و تاسو غواړئ چې سرمنو کارخانه ده که نه بوی خو نشته که نه څښا بوی سرمنو بوی څښایي نو د سرمنو والو په لاره باندې تېرېده د عطار په دکان تیر شو دکان باندې تیر شو نو هغې کې خو خوشبویي وه چې په هغه لګېدلی د سړی بېهوشه شوی درز راغورځېدلی دی خلک اریان شوی دی چې یاره سرمنو والا کاکا خو ډېر خراب شو څوک تلي مخي څوک یو څوک بل څوک کوئی چمچه کې اوبه راړئ سو کوئی تلے والا ہو مخی سو کوئی سر والا ہو مخی سو کوئی ویخت نہ ہوئی سو کوئی یاره پس براویخ شي سړی په لاره تېرېده دوست یو چې لاره کې کتلي دا څوک ته سرمنو کاکا دی هغه سړیه مالی پرېږدې لکون ته ما ته پرېږدې علاج ما سره شپې ما سره یو شته علاج څه دی مولانا رومي ذکر کوي وی اندکې سرگین سگ در آستین اندکه سرگین سگ در آستین خلق را بشگست و آمد باچونین سر بگوشش برد و همچور ازگو پس نهادا چرک بر بینی او لغو انتظان سر دسپی غل راواغستل او اغلای پا پوزا بانده که خودل سر اک تک نیخ پاسی خلقوی دا سه علاج دیو کوئی بس دا منگ تا پتا دا کنا اولی رونو هغه د بدبویۍ عادتونو په هغه خوشبویي بده لګېده چې څوک د قرآن د خوشبویۍ عادت وي نو په هغه دا نوره بدبویي لګي خو چې څوک د قرآن د خوشبویۍ نه خبر نه دی هغه د سرمنو والا دی او چې قرآن خو والا راځي نو بېهوشه کېږي چې د قرآن والا دلیل اوري نو یې چپ شه دا او پکې دی د ځان نه سوی د ځان نه به دی سوی پریدا ولې دا نور خلک په قرآن نه پوهېږي یوازې دی پوهېږي ورونو دا به د ذهني ولې دی د قرآن د خوشبویۍ نه خبر نه دی نو الله دې خبر کړي نو نبی علیہ السلام وایي انني هداني ربي الى صراط مستقيم الله راته نیغه لار ښودلې ده د هغې نیغې لارې لږ وضاحت کوي کومه ده نیغه لار هغه دا ده دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دين مضبوط دين اوسو مضبوط صراط مستقیم وضاحت کو په سبان دي دین ورسره یو ټکه سیوا کو وی ما کان من المشرکین ابراهیم ګوره د مشرکانو نه نو نبی علیہ السلام منګه دین نه پیژنو صراط مستقیم نه خو خبره چاته لاړه دین ته خو منګه دین پیژنو
نه د دین وضاحت کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. دا د دین تشریح ده. دین دا دی یوازې موز نه دی یوازې روژه نه ده. ان صلاتي یقینا د بدن کړاو می ونسكي او د مال کړاو می ومحیای او ژوند می ومماتی او مرګ می لله رب العالمین. دا به چا په قانوني؟ دا الله په قانون. رونو بدن دا به د الله په قانون کړيږي. مال دا به ګټلم د الله په قانون شي او لګول به هم د الله په قانون شي. محیای و مماتی زو استابو منو چې د صلات نه یوازې مونږ شو او د نسکی نه یوازې قربانی او زکات شو نو د محیای و مماتی سمانه. محیای مکمل ژوند. اوس دا خبره خو پاتې نشوه چې د مولا زمونږ په غم کې څه کار دی، د مولا زمونږ په خادای کې څه کار دی، د مولا زمونږ په واده کې سنت کې څه کار دی، د مولا زمونږ ختم کېدل کې څه کار دی. نه د مولا ستا هر څه کې کار دی. ولې ته مسلمان او مسلمان د دین پابند دی او دین کې ژوند شته کې نشته. محیایا ژوند به مې ټول الله ستا په قانون باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندې دی نو د الله د قانون خیال ساتل دی. وفات کیږي نو د الله د قانون خیال ساتي. دومره خیال نبی علیہ السلام ساتي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې تازه خلک مسلمانان شوي دي. تازه یوې ښځې غلا وکړه. خلک رالل راپورټ وشو ګواهي په ثابته شو هر څه وشو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل شو که دا ښځه د دین لاس کټ کړی شي نو کېدی شي دا او د دې ټول خاندان مرتد شي. نو لږه گزاره ورسره وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتهایی د غصې نه جوش کې راغی. ډېر غصه شو او خلکو ته وایي والله لو ان فاطمه ابنه محمد سرقت لقطعت يدها. زما په خپل رب باندې قسمی کچرته فاطمه پتن د محمد لور صلی الله علیه وسلم هغه غلاو کی نو زما د هغې هم لاس پرې کوم. نو دا پکې لاس ده. څومره خیال ساتلی دا دینو که نه بې دیني وه شته په پاکستان کې د غل لاس پرې کول شته. پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. کما لا اله الا الله ده خپل لا اله الا الله بس خپل وای لا اله الا الله زوتوانو دا لا اله الا الله ده کنه. و دې نوی چې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. معلومه شو کنه لا اله الا الله لا دین الا لله. دین بنی د ژوند طریقه بنی مگر یوازې د الله. نورونو چې په واده کې طریقه د ابای په غم کې طریقه د بابای وی بیا بابا خفه کیږي بیا ابای خفه کیږي. او په نور طریقه د عزیز والای طریقه د چای د عزیز والای چې قبر کې زمانه خدای تپوسو کی چې ما دینو کا تا ژوند د چا په قانون تیر کړو. نو جواب ورکول شم چې د الله په قانون ورکول شروع چې زمونږ د ژوند د تیرولو قانون په کچرای کې انګریزي قانون دی او کې اسلامی قانون دی. انګریزي قانون دی. نو که زمونږ نه الله رب العزت په قبر کې تپوسو کی چې ما دینو کا ستا د ژوند تیرولو قانون سو نو مونږ ویل شو چې اسلام ویل شو. رونو دا زمونږ ذمہواری ده. ذمہواری ده چې دا قانون نو که بدلول نشو نو د خلاف چغه خوالی شو کنه چې دا قانون ناروا دی غلط دی دا قانون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوره د قانون خیال ساتل دی. په بستر مرګ باندې پروت دی بیمار دی انتهایی بیمار دی.
بے ہوش شوی د بیماری نه، خو پیغمبر داسې پوره نه بے ہوش کیږي، زړی بیا هم ویښته، بیا هم زړی ویښته. عباس رضی الله تعالی عنہ هم ناسته، نور کسان هم ناستی، ټول و یو خبره کوو، زمونږ په وطن کې چې داسې څوک بیمار شي هغه ته په وخت کې دوايي اړوي، نو دل هم په وخت کې څه ورکوو؟ دوايي ورکوو. دا مشوره کیږي. نبی علیہ السلام د بے هوشه خو په زړه اوري ویلې نشي چې دا کار مکو. دا مشوره کیږي. عباس رضی الله تعالی عنہ نه نه په پیغمبر الله داسې بیماری نه راولي چې د اسمن په وخت کې باندې دوايي اړو. داسې باندې کیږي. یوازې عباس رضی الله تعالی عنہ پاتې شو، نور ټول راولګېدل، نو نبی علیہ السلام ته په زورو دوايي ورواړول. دوايي نبی علیہ السلام ته ورواړوله. ساعت پس نبی علیہ السلام په ہوش کې راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل لا يبقى في البيت احد الا وقد لد الا العباس. کور کې چې سدي نه د ټولو ته په وخت کې دوايي اړوي، یوازې عباس چې د هغه ته بناړوي. نبی علیہ السلام د قانون خیال ساتلی دی، قصاص ته کنه. ولې ما سره دا ظلم وکړو چې مالم په وخت کې دوايي واړوله؟ تاسو به اوس په وخت کې ساړو دوايي اړوم. عباس له بناړوي، هغه خلاف کړو. هغه څه کړو؟ خلاف کړو. پیغمبر علیہ السلام اولی پیغمبر علیہ السلام خو چا سره زده او عناد نه کو، خدا نبی علیہ السلام خودلا چې د الله د حکم دی پابندي وشي، د الله د حکم دی پابندي وشي. او دایوي کنه نه زپریدم نو د الله مجرمان کیږي. وان خیرول طریقه نبی علیہ السلام وی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مرگ او ژوند می د الله په قانون، نو مرگ پس خاتونو او واده په تور وړول کو اپ دې باندې شو. نو تکبر کې دا ویل شي چې دا ته وای چې ما دینوک د ژوند تیرولو طریقه دې سوانو ته وسنګ په کومه خلوایت اسلام دې وجنه خو منافق چې قبر کې خودل شي او ته وای ما دینوک. اول تاسو بچو شي مر ربک، رب دې سوګ دې. اوس رونو د رب معنی په قبر کې معلومیږي چې رب یوازې ډوډۍ ورکوم کې تنوي کې منافق نه منل چې مال ډوډۍ څوک راکړي الله ته خو منل کنه. خو ګوره قبر کې هغه ته وای مر ربک، هغه وای لا ادري، ما ته پته نشته چې رب می څوک دی. ولې د رب په طریقه تیر شوی نه ذکر رب نه پیژني قبر کې. او چې ته وای ما دینوک، دین دې سره دې وای لا ادري، ما ته پته نشته چې دین می سره. ولې ما خو په دنیا کې یو قانون نو، د ابای قانونو، د بابا قانونو، د مولا قانونو، د پیر قانونو روانم، د کچارای قانونو، د انګریز قانونو، د اقوام متحده قانونو، برطانوي کوټو، شرعي کوټ نو، برطانوي کوټو، تعزیرات هندو، پاکستانو، سن 73 آئینو، سن 74 آئینو. ما خو پکې د الله نوم نو اورېدلې، د الله نوم مې نه اورېدلې. اوس کم قانون یاد کم چې پاره اخلاص شم، نو ځکه وو یا لا ادري، ما ته پته نشته چې دلته اوس د خلاصي د پاره کم قانون دی. د خلاصي قانون یوازې کم قانونو د الله، د الله په قانون فیصله وکا. اختیار د فیصله یوازې د چا دی؟ د الله. الا له الخلق والامر، خبردار اختیار د فیصله دی الله. دا د سورۃ انعام ډیر په خولي انداز بیانوي، ډیر په واجبہ انداز. الا له الحكم ان الحكم الا لله، الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. خبردار واوري فیصله اختیار د چا؟ الله. ان الحكم الا لله، د قانون اختیار د چا؟ الله. نو لا اله الا الله، لا حاکم الا الله. کله فیصله اختیار دی بل چاله ورکړی، انګریزي قانون لري ورکړی، قچرای لري ورکړی، نو ستا لا اله الا الله پورا نه ده. لا اله الا الله دې تام نه دی. لا اله الا الله به ال پورا کیږي چې قانون یوازې د چا ومني؟ دا الله.
دارونو د رد شرک په تصرف یو کړای دا وګورئ حضرت شیخ القرآن رحمه الله دا آیاتونه په سمت الدرر کې د رد شرک په تصرف دلاندې لیکلي چې فیصله اختیار ټول اختیارات د الله د فیصله اختیار هم د چا د الله لا اله الا الله ان الحكم الا لله افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا انا انزلنا اليك الكتاب لتحكم بين الناس بما اراك الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ألم تر إلى الذين يؤمنون بما أنزل يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إرادة إذا فیصله وړو طاغوت لا طاغوت سبلا دا هر مخالف د قرآن او د سنت هر مخالف د قرآن او سنت چې هغه له فیصله وړو هغه له وړو الله فلا وربك لا يؤمنون دا چې فیصله دغه له وړي طاغوتیانو له وړي او وایي چې زه ایماندارم نو قسم په خدای چې نه د ایماندار فلا وربك لا يؤمنون رونو ایمان به مکملیږي الا چې دا ومني چې ان صلاتي و نسكي و محياي او مرګ او ژوند زما نو مرګ ژوند مې د دې دی چې په سبه تیروم د الله و مماتي څه مطلب انک سر مې پکې غوسیږي نو غوستي شي خو قانون د غیر منلو ته تیار نه ومماتي لله رب العالمين ومماتي او مرګ زما چې نو هغه هم یوازې د پاره د الله لله رب العالمين اما انها ستكون فتن فتنی برازي قالوا ما المخرج منها يا رسول الله نبی علیہ السلام په سبت نوزو خلاصي کو واپس قال الصيف ګوروس محيايا ومماتي محيايا قرآن ومماتي الصيف مرگ زما او جوان بمید اللہ پا کتابی جوان بمید اللہ پا قرآن باندی نو دو فتنو نو بخلاصیم او کداسی نکیگی نو بیابتور راخلم خو مقابل بیکوم الصيف جہاد دا د فتنو علاج دی اول دعوت د قرآن دا د فتنو علاج دی چې په دعوت د قرآن باندې ونشوا او وی نه منلا نو اوس تورې تلاس کا و یره جی دین د اخلاق په زور خور شوی دی نو ولې تاسو کوم دا توره به اخلاقی ده څه ګوره خصپا خبره ده یو غل ستاد کور په دیوال باندې راوړي د کور په دیوال باندې راوړي کتا سره دغه ټیم کې تماچي او یو طرف ته ترموز پروت دی تبه په چایس کوي که په تماچې ډز بته وباسي صحیح ده که نه اوس اخلاق چایس کولی که اخلاق د تماچې ډز دی دلته کې اخلاق د تماچې ډز دی دلته اخلاق د تماچې ډز دی نو چې زه د خپل کور ته یو سړی راښکلو والا راتللو والا نشم برداشت کولی هغه د تماچې په ډز باندې ولم او سړو مې نو چې د الله دین ته یو سړی په بده سترګه ګوري او د الله دین ته راوړي نو هغه ځای کې توره استعمالول بې اخلاقي شوه دا کومه مسلمانی ده دک اوس دلته کې توپک چلول کلاشنکوف چلول اخلاق دي دا بې اخلاقي نه ده دا عین اخلاق دي و یاره خلق مسلمانانیږي خدای یې پریږدي نه بمباری پیو کی نمړی کی بم وتکید نمړی کی ګوره کورله دعوت ورکی نو څه کیږي وی تاول د ایمان ټیم ورنکو نو مسلمان به شي تاول د ایمان ټیم ورنکو نو مسلمان به شي وی تاول واجو وای ما ته خدای ویلو چې وی وجنه اقبال وی یرا چارانه د جهاد تاسو کو چې دا جهاد څنګه چیز دی
وی آسان طریقې سره مې ولا جواب ورکو. آسان جواب مې ولا ورکو कि संगी दोस्तो बरजुजाजी दोस्तो संगी दोस्त जन अमरे हकबा अमरे हक शिकन बरजुजाजी दोस्तो संगी दोस्त जन द अल्लाह हुक्म द अल्लाह पे हुक्म मात का बंदा द अल्लाह हुक्मू न द बसे द अल्लाह हुक्म टोपक रावाला माते का बरजुजाजी दोस्तो संगी दोस्त जन शीशोम दो दोस्त गटोम दो दोस्त गट दल दर कड़ा چې دا شیشه په ماته کا نو ماته کا کنه ستاسو څه خچيږي ماته کا بس آیاز ناستو محمود غزنوی رحمه الله داغه غلامو تورکه غونتی وو نو دو سره ډیره مینه وا هغه په شکایت کاو چې دا څنګه چللې زه تور سره مینه کوي تور سره مینه کوي هغه خلکو تخکارا کولا چې آیاز کی څه معنا ده یو ورځ یو ملغلره راواغستا وتوی د ملغلره ماته کا وزیر توی د ملغلره ماته کړه رسوي وي او دا وزیر تقریبا د ټوله بادشاہ امر قیمت دی ویزه خو سه ماته کا تو واه زده خزانه خائن خونیم انا ماته او ماشاءالله سخ کول وزیر دی بل راوست بلوم دغه وی بل راوست هغه هم دغه وی آیاز راغی آیاز ته دا بده سوی زو غلام سړم زوم دو بادشاہي به دوره کی مونږ ته خلک شه ډیر ښکاری وی ښا ځکه نو سه ماته کا وی ښا اوس خوړی کارګه اور په سراوا وسو جوړ ماته کړه هغه غو بال شو مونږ نه چې کما کړلې بادشاہ سره بیا مینه کوي ګوره دومره کول ملغره ماته کړه بادشاہ آیاز تو کتل یا خلک خو اعتراض کوي آیاز ته ښا گفت آیاز اشمای محترانی نام اور امر شاه بهتر بقیمت یا گوهر گفت آیاز محترانی نامور آیاز و توی اے سردارانو اوچت اوچتو امر شاه بهتر بقیمت یا گوهر د بادشاہ حکم الغلر بهتر نو حکم د بادشاہ دا اللہ حکم دے چی قاتلو وی وجنا او دے وینا نکانا می وجنا دا انتها پسندیده وي دا دشګردی ده وي نو کو په پوله باندې راوړي نو دشګردی نه ده هغه سره بیا جنگ کوا د زمکه د پاره کوا او کله دین د پاره کنه دشګردی ده نا و مماتی لله رب العالمین مرګ می आवाज د پاره د الله چې رب د مخلوقات ده نو په ټولو خبرو کې وام چې لا شریک له نشته د شریک او صدر اغلرام نو سره اقوام متحده ای صدر گنم نو سره سینټ ای صدر گنم نو سره اسمبلی ای صدر گنم نو سره مشرف ای صدر گنم نو سره بوش ای صدر گنم نو د کلی علاقه ناظم ای صدر گنم نو د صوبی وزیر اعلی گورنر ای صدر گنم لا شریک له چې ګوته یو توله ګولنو تا خو سره ومنله چې تا دغه قانون د لاندې حلف اوټاو کو چې زبدا جمهوریت مانم نو جمهوریت د الله په دین کې وو جمهوریت په دین کې تصور نشته جمهوریت څه ته ویل کیږي رو دا حکومت د ژوند یو شاخ دی کنه دا په کومه طریقه باندې دا الله په طریقه جمهوریت څه شی سکولیانو ته یاد دی ډیموکراسي فار دی پیپل اینڈ آر دی پیپل اینڈ بای دی پیپل دا څه وایي کنه جمهوریت جوړ د خلقونه د پاره د جوړ د پاره د خلقو د پاره د چا د خلقو جمهوریت کی معنی ہے عوام کی حکومت چا کی عوام کی د عوام حکومت دې ته ویل کی جمهوریت او قران سوئی ان الحكم الا لله حکومت پر چای دا الله لا معقب لحکمه ولا يشرك في حكمه احدا نشته په حکم کې الله سره هیڅوک صدر لا معقب لحکمه لا مبدل لکلمات الله وی منګه په دې قرآنی تعلیماتو کې شهادتي آرډیننس کې حدود آرډیننس کې لغونت ترمیم کو وی کنه اوس وی ترمیم کو وین لا مبدل لکلمات الله دا الله کلمات څوک بدلولې نشي بدلولې څوک
دا الله فیصله د فیصله اختیار یوازې د چا دا الله. نو چې وسره ومنله نو تا خو سره ومنله بیا به ته بایکاټ وکړي چې زه به شریعت راولم. تا خو سره جمهوریت ومنه نو شریعت به سره راولي. ان الذين امرتهم ان يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم. چې تا ورته ویلو الله دې کتاب خیال ساتي نو هغه کتاب وغورځاو نورو نه به سګیلا کې مليانو نه کنو خیال ونه ساتو نورو نه سګیلا نه اعلان بریدای حکومت میں نه ده پکار وزارت میں نه ده پکار او قانون د چا میں پکار دی الله میں پکار دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وی موږ به مال درکو دولت به درکو جنکای به درکو اسپیټال به درکو وای اوس کنه نه یو زواله علاج بدلو کو جنکای به درکو مال به درکو درې واړه حربې استعمالي کې نه استعمال. اوسم نبی علیہ السلام ته ویلي او به کو داوي ارڅ به وکړو. او نبی علیہ السلام ته وی صرف دا یو خبره پریدا چې اختیار د فیصله او اختیار د ټول ژوند چا دی الله. رامدد شبوم الله توایو او خپل قانون بوم داغه په طریقه باندې تیرو دا لګه سکا پریدا. نبی علیہ السلام وتسوي والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على ان ادعى هذا الامر والله لا ادعوه حتى اهلك في طلبه او لا ينفذن الله هذا الامر. وی قسم دې کس نور راله په خلاص کې کیږي سپوږمۍ په ګسلاس کې کیږي په دې باندې چې دا په د بیان د قران پریدم قانون د قران پریدم دا لا اله الا الله مسله پریدم دا توحید د قران دا الله پریدم قسم په خدای کې پریدم تر دې چې می حلال کی حالات می کی او یا به زماده خبره الله مضبوطای. دا ردا سے خلکو کارو ودادار چا کار نه دی چې عاشقی ګانې پاشقای کې زړه سندان کا پکې پیخیږي د پلکونو گزارونه دانی چې بیا سبال رستو کیږي دا پکې راځي لالی جنگ کې پشان شي رااله بجوړ کې د امزول پی غورونه بیا ورستو کیږي نه چې خبر رااله نو که تودینو تودی ته به تیارې که سړینو سړی ته به تیارې د خپل شيوخ تاریخ را مخې تکا خپل شیخ القرآن رحمه الله الله دې قبر منور کی ارسو د هر طرف مشکلاتو او خبره پریخي وا نه سستا کړی وا نه گزارای کړی وا نه چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول چاروں طرف سے کانٹوں میں گرا ہے پھول پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. ہر طرف نہ مصیبتنا دا ہر طرف نہ مصیبتنا خو پھر بھی ہنستا ہے. دو قرآن میں وجات خو رہی دو قرآن گلونا خو رہی توحید خو رہی سنت خو رہی پھر بھی ہنستا ہے عجب خوش مزاج ہے. لا شریک له وبذالک امرت دا زما خپل نه ده کنه که خپل مې وینو پریخي به مې وا وبذالک امرت په دې باندې ماته د بارانه اډر دی وایي کنه اوس ویره چې مونږ ته د بارانه اډر دی مونږ والله چې زمونږ د قرآن دا درس دومره خوښ دی چې په دې عمل کې جاری شي او داسې شي خو چې دا مونږ ته وایي چې فلمونه بند کوي کنه نو مونږ باندې د بارانه زور د بارانه په مونږ باندې پرې شر دی په مونږ باندې د بارانه پرې شر دی خو سبا بری پرې شری بیا وایا پته بری بیا ولګي ښا وبذالک امرت وانا اول المسلمین. نو چې ته نن دلته د سر د پاسه سر منی نو د دغې سر د پاسه هم سر اومانه الله اومانه کنه چې الله رب العزت هم شته. وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کتا سوای چې بل چا خبره به اومنو نو غیر الله ابغي ربه وهو رب كل شيء. دا الله نه علاوه ځان بل رب ګورم نه 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 هغه رب د هر یو سیز دی. خبره به کوو که چاو منله ښه که چاو نه منله نو وبال په سر دی مونږ باندې څه بوجو نشته. الله رب العزت به فیصله کوي اختیار د هغه دی. وینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. دنیا کې اختلافات دي او الله رب العزت حل کوي. سریع العقاب دی غفور الرحیم دی. چاته پاس واوري چاته پیل واوري
خو چې کوم د الله په قانون روانو نو هغه همیشه پاس دي او چې د الله د قانون نه اخوا شو نو هغه بیا پاس نه دي سړي فعل صحیح ده کنه كتب الله لاغلبن انا ورسولي الله دا مقرر کړی دا چې زه زما میشن والا به کامیاب زورور یو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین که کره ایماندار یې نو تاسو به اوچت یې او شیطان او د شیطان ملګري اذلین هغه ښکته دي او ښکته به وي الله دې مونږ د الله د قانون تابعدار کی او الله رب العزت دې مونږ له د قرآن او د سنت صحیح پوهه راکړي چې کم ختم دلته شوی دی الله رب العزت دې ویونکو اورېدونکو له د وینا او د عمل توفیق ورکړي الله رب العزت دې دا ځای په قرآن او سنت باندې همیشه آباد لري الله دې د مولانا فتح الله سے